ستاسو په وړاندې د قرآن مجید آیات او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فتنو په دغه دور کې چې کله د هر طرف نه په دینی حواله سره اگر فتنو زور شي دغه وخت کې مونږ او تاسو ته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم رهنمایي را کړې ده. مونږ او تاسو ته لار را خولې ده چې د فتنو په دغه دور کې به مونږ او تاسو څه کوو. مونږ به د چا لار اختیارو، مونږ به په چا پسې روانېږو. دغه حدیث کې انسان وګوري د حد نه زیات دي. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ راوي دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَظُّ النَّالِ بِالنَّالِ. خامخا زما په امت باندې به دغسې یو زمانه راشي لکه څنګه چې په بني اسرائیلو باندې راغلی وه. حظ النال بالنال، دیو به یو بل سره دغسې برابر شي لکه یو انسان د دوه خپو پیزار چې یو بل سره برابرېږي. حتی ان کان منهم من اتی امه علانیه، تر دې پورې که په بني اسرائیلو کې یو بدبخت د خپلې مور سره ښکاره او اعلانیه زنا کړې وه، لکان فی امتی من یصنع ذلک، زما امت کې به مغه بدبخت راشي چې هغه هم دغسې وکړي، د خپلې مور سره به ښکاره او اعلانیه زنا وکړي. وان بني اسرائیل تفرقت علی 72 مله، بني اسرائیل 22 ډلو کې تقسیم شوي وو او زما امت به 3 ډلو کې تقسیم شي. کلهم فی النار الا ملة واحده، دا ټول جهنمی دي سوا د یوې ډلې نه. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرام تپوس کوي من هي یا رسول الله، الله پیغمبر د نجات موندون کې ډله جنتی ډله په هدایت باندې او په صراط مستقیم باندې تلون کې ډله کومه یو ده؟ قال ما انا علیه واصحابی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته راوښودل هغه اهل سنت والجماعت ته. دا هغه ډله ده په کومه لار باندې چې زه روان یم زما صحابه روان دي، دیو په هغه لاره باندې تګ کوي. او یو بل حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمیل انه من یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا، تاسو کې چې زمانه وروسته چا ژوند او زندگی تیر کړه ډېر اختلافات به وګوري، خو په دغه وخت کې تاسو ګبراویږئ مه، یریږئ مه. دې وخت کې زه تاسو ته لاره درښیم، هغه لاره اختیار کړئ. فعلیکم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین. دې وخت کې تاسو زما او زما د خلفای راشدین ابوبکر عمر عثمان علی رضی الله عنهم اجمعین چې موږ ورته په اصطلاح کې خلفای راشدین وایو، تاسو د خلفای راشدین لاره ونیسئ، زمانه صحابه کرامو لاره کلکه ونیسئ، تاسو به نه ګمراه کیږئ. احادیث په دې باب کې محترمو ګڼ دي، هغه که شروع کم شهید ګنټه کې ختم نشي، خو مقصد د خبرې مې دا دی. اول نمبر خبره په دغه روایاتو کې سړی وګوري اختلافات د امت کې شته دی او وي به، دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشنګویي ده. ځینې خلک دې وخت کې دغسې وي چې هغه دغه اختلافاتو نه انکار کوي، هغه غواړي د امت یو امت جوړ شي او امت کې اختلافات وي نه. نو دیو دی په دې ځان پوه کې دا د الله د پیغمبر پیشنګویي ده او زموږ ایمان دی. د اسمان ځمکې له راتلی شي، ځمکه اسمان له تلی شي، لیکن د الله د پیغمبر خبره غلطه نه شي کېدی. د الله پیغمبر فرمایلی امت کې به اختلافات وي، ډلې به را پیدا کېږي، مونږ په هغې باندې ایمان لرو او په هغې کې مونږ د څه قسمه ترمیم او د غلطۍ احتمال قایل نه یو درسره. لہذا یو سوچ او دویم نمبر محترمو د فرقواریت په بنیاد باندې امت جنگول. فرقواریت څه ته ویل کېږي زه به په بلې جمعې انشاءالله ولې تفصیل وکړم، لیکن په دې نوم د فرقواریت په نوم باندې امت جنگول، امت کې انتشار جوړول، د نفرتونو اور خورول محترمو دغه خطرناک خبره ده. دې وخت کې 2 ډلې دي که تاسو وګورئ،
یو ډله خو هغه د هغې صراط مستقیم پرېښی دی بله لار باندې روان دي او د خپلو لارو ته بیا هر یو د صراط مستقیم نوم ورکړی دی. تاسو که وګورئ دې وخت کې یو کس راپاسېږي 5 کسان ورسره وي هغوی ټول امت دې زمونږ په طرف باندې را روان شي همدا صراط مستقیم دی. امام شاه ولی الله رحمه الله مستقل کتاب لیکلی دی او په خپل دغه کتاب کې یو ځای کې تصریح کوي 4 مذاهب چې په کوم څیز باندې راجمع دي دقه سواد اعظم دی په دې باندې تګ دغه مسلمانانو په لاره باندې تګ دی د دې نه کټ کېدل دغه مسلمانانو لار پرېښودل دي د دې نه کټ کېدل دغه ګمراهۍ لارې اختیارول دي. ځکه محترمو یو اختلافات دي اختلاف او افتراق عموما زمونږ خلک په دغې باندې امت ته دوکه ورکوي. ما د یو مولوي صاحب راغی وایي ما هلته یو کس تپوس کې قرآن مجید کې وایي الله رب ذوالجلال فرمایي ولا تفرقوا تاسو اختلاف مه جوړوئ امت کې. نو ما ورته ملګري دا خو ولا تفرقوا ویلی دی ولا تختلفو نه دی ویلی دا خو زمونږ دلیل دی. امت کې فرقواریت هم دغه خلکو را پیدا کړی دی کوم خلک چې دا نارې لګوي دی وخت کې دې وخت کې دا فرقه بندۍ او فرقواریت زیاتې نارې چې لګوي. تاسو که وګورئ په دې زمانه کې دا د جماعت المسلمین په نوم باندې یوه ډله ده په دیوالونو باندې فرقواریت کتابونو باندې فرقواریت په رسالو باندې فرقواریت په بیانونو کې فرقواریت یقین وکړه سحر چې پاسېږي د ماسخوتن د اوده کېدو پورې د هغوی په ژبه باندې د فرقواریت نه علاوه بل هېڅ شی نه وي. لیکن ته د هغوی بنیاد وګوره صحابه کرام یې پرېښي دي تابعین یې پرېښي دي. ذکر ابوبکر منم زه فرقواریت شکار یم ذکر عمر او عثمان پسې روان یم زه فرقواریت شکار یم ذکر امام ابو حنیفه امام شافعی مالک احمد رحمهم الله پسې روان یم زه فرقواریت شکار یم ذکر هغه زمانې په ائمو پسې روان یم زه فرقواریت شکار یم د پرهیز. لیکن په دغه زمانه کې یو خواهش پرست پسې که دی روان شو دی فرقواریت شکار نه دی او دوی خپله یوه ډله ده د هغوی یو ذهن جوړ کړی دی ټول د عوامو ډله ده او عوام یې راجمع کړي دي او د هغې په بنیاد خلکو او هغوی ته ذهن هم جوړ کړی ده. ورته په دین کې مناظره حرامه ده تاسو به چا سره بحث نه کوئ. ځکه راځئ ته لاړم زمونږ بر علاقو خلکو ما ته ماسخوتني کې روژه و روټۍ کړې وه څو کاله مخکې نو دې کې یو سپین ږیری ما خواله راوستو. دا سپین ږیری چې و دی له خپله یو ذهن سازي کړې و ما سره یې کېنو او چې دا څنګه کېناستو خپل ګیده شروع کړو یو رټۍ زده کړي وسماکم المسلمین الله ستاسو نوم جماعت المسلمین ایښی دی تاسو بیا ځان ته حنفي شافعي مالکي احمد دا نومونه هم سره پاره ایښي دي. ما ته پته ورده چې څنګه ذهن جوړ کړی دی دا که څومره هم زه واړم راواړم زما خبرې منلو ته نه دی تیار. ما ورته ویل کاکا کېنه علیه السلام کلام سړی وکړي یو بل نه تپوس وکړي د هغې نه وروسته بیا دا مسایل وڅېړو دا اسانه خبره ده. ما ورته ویل کاکا د کوم ځي ما ته ویل د پلانکي ځي زمونږ دیر کې خال علاقه ورته وایي ما ته وایي دغه ځي ما ورته نوم دې څه دی ما ته وایي شهرزاده نامه مې ده غالبا نو ما پې پورې ټک وکړو اوس اعتراض وایي په ما دا و الله تاسو ته جماعت المسلمین نامه ایښې وه تاسو ځان ته حنفي شافعي مالکي احمدي نومونه ولې کېښودل. ما ورته ویل کاکا الله درته شهرزاده مسلم نامه ایښې مو وسماکم المسلمین ته د الله په دغه نوم باندې راضي نه وې تا ته شهرزاده نوم دې ځان ته ولې کېښودو. او دوی زما په خبره سوچ کوو دغسې ځان پسې هم لږ وخندل نو چې اندازه ورته ولګېدې زه کوم ځای کې روان یم بیا زما خبرې اورېدو ته تیار شو دی غاړه کېښوده. بیا چې دی ما پوه و ما ورته ویل ستاسو عقیدې دا جوړه کړې ده چې څوک په جماعت المسلمین نومې تنظیم کې نه داخل د مسلمانان نه دي. جماعت المسلمین کیپټن مسعود عثماني تنظیم جوړ کړو په دې وخت کې هغه د دنیا نه لاړو یو دویم کس بیا د تنظیم مشر شو د هغې ژوند او زندګي چې ګوري یقین وکړه نفرت انسان ته ورسي او دغه کمقلو خلکو ته ذهن دا جوړ کو چې په سلفو پسې تلل خو شرک دی لیکن د دې دور په دغه ملا پسې تلل چې دا غریب د الف با نه دی خبر پسې تلل ایمان دی ضروري دی او دغسې په ګمراهۍ باندې ورسر تلله چې یقین وکړه دغه خلکو نه خپل دین او ایمان ورنه ګډوډ شوی دی. نو ما د سره ګپ لګو یو بله مو زمونږ علاقه کې پوره یوه فرقه ده زمونږ علاقه کې یو
پلار تبلیغي جماعت مشرانو کې ډېر نیک سړی و د سکول استاد و ډېر شاګردان و د علاقه کې نو پلار چې وفات شو نو د خلکو ته وایي دا پلار مې ډېر ښه سړی و خو کاش چې مشرک نه وي نو خپل پلار او نیکونه دغه ورته ټول مسلمانان به نه ښکارېږي سره نو دی ما سره ناست و ګپې لګو د دې اشکالاتو 2-3 غنټې ورسره زما مجلس شوی و ما ورسره په دې آیات کې بحث کوو ما ورته ملګري هو سماکم المسلمین ته آیات پیش کو د دې آیات نه مخکې زه تا یوې خبرې ته راولم ما ورته د آیات په خپله تا د نبي علیه صلات وسلام نه اورېدلی دی ما ته وایي نه ما ورته دویم نمبر زه تا ته اصولو پته وروایم مونږ اصول حدیث کې طالبانو ته وایو مونږ ورته یو حدیث چې د نبي علیه صلات وسلام نه نقل کوي صحابي بے د هغې نه تابعي بیا د هغې نه دغسې را سلسله مونږ ته را رسي زمونږ د دین بنیاد سند دی بې سنده نه دی ما ورته اول شرط مونږ دا وایو چې دا به مسلمان نه مسلمان اورېدلی اوس که یو کافر د نبي علیه السلام نه یو خبره نقل کوي یا د یو صحابي نه یو کافر نقل کوي دې له اعتبار نشته ما ورته ته لږ غور وکړه سوچ وکړه وسماکم المسلمین کم آیات چې تر قرآن نقل کوي یا خو ما ته وښایه چې ستاسو په تنظیم کې یو چا د نبي علیه السلام نه دا اورېدلی بیا ستاسو را تنظیم یو بل کس د هغه نه اورېدلی بیا د هغه نه دا سلسله مونږ ته را رسېدلی نو د قرآن دغه آیات به په ذریعې د مسلمانانو مونږ ته را ورسي او که خبره دغسې نه وي نو بیا د کافر نقل کولو له خو اعتبار نشته کېدای چې ځان نه جوړ کړي بیا خو د قرآن نه دی د سره او حال لاره چې ستاسو دغه تنظیم 100 کاله هم نه دي شوي 50 50 او یا کاله وشو د دې نه مخکې څه بنیاد نشته نو مورتل اول نمبر زب صحابه کرامو کې ماته جماعت المسلمین تنظیم وخه اشتره قرآن ماته کلاو که حدیث کلاو که وخایا دویم نمبر دق قرآن کلاو که په صحابه کرامو کې ستا په قول دو فرقې ستا په قول په صحابه کرامو کې موجود دي یو ته انصار ویل بل ته مهاجرین ویل درېمه ډله او درېمه فرقه بیا بدیو کې نه وه او د جماعت المسلمین په نوم د دیو تنظیم هم نه او د جماعت المسلمین په نوم باندې د دیو کومه ډله او فرقه هم نه وه بیا د تابعینو په دور کې وګوره بیا د تبع تابعینو تر دې وخته پورې مسلسل دا قسم دغسې را روانه ده بیا چې مخکې دی لاړو یو حدیث یې ووایو تاسو باندې جماعت د مسلمانانو لازم دی دا لازم ورسئ ما ورته د حدیث تا ته پته هم نشته چې کوم ځای کې دی ما د حدیثو کتاب ورته راوغوښتو او د حدیثو د کتاب چې مې راوغوښتو دا حدیث مې ورته کلاو کوم ورته په دې کې اوږد دا حدیث موجود دی نو دې حدیث کې حذیفه رضی الله تعالی عنہ راوي دی هغه فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام نه به خلکو د خیر تبوسونه کول ما به د شر تبوسونه کول ما ویل سینا کم خیر د الله پیغمبر راوړی دی ردین وروسته بیا شر راشي او موږ ته هغې پته نه وي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل تاسو جماعت د مسلمانانو لازم نیسئ په دې پسې پیوست اوسېږئ د دې نه مه جدا کېږئ اگر که ستاسو امیر او بادشاه یو داسې ظالم ولې نه وي چې ستاسو ملاګانې وایي ستاسو مالونه غنیمت ګڼي حذیفه رضی فرمایي ویل ما ورنه تپوس وکړو د الله پیغمبر که چېرته دغسې جماعت د مسلمانانو هم نه میلاویږي بیا څه وکړو ویل ما ته وفرمیل چې ځنګلونو ته لاړ شه بیا او الته د ونو په زیلو باندې چکونه ولګوه او هلته مړ شه ما ورته حدیث خلاصه مې تاسو ته وویله ما ورته حدیث کلاو کو د چې کوم ذهن ما ته اول جوړول اول دی لګي او سپین ګیری ما ته وایي چونکې کیپټن مسعود عثماني صاحب چې دا قرآن وکتو حدیث یې وکتل د امت کې جماعت المسلمین په نوم تنظیم نه و هغه تنظیم جوړ کو اوس د هغه په لاس باندې مسلمانانو بیعت کړی دی د ده د بیعت نه وتل او د دغه تنظیم نه وتل دا اسلام نه وتل دي مورتل په دې حدیث کې ته اوس لږ غور وکړه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم حذیفه رضی الله عنه مسلمانانو ته رهنمایي څه ورکوي ورته وایي د مسلمانانو جماعت سواد اعظم که د هر څومره کمزورو شکار وي دا مه پرېږده د الله پیغمبر که دغسې یو کمزوری جماعت د مسلمانانو هم نه بیا څه وکړم نو بیا ورته نبي علیه السلام دا ونه فرمیل چې بیا ته ځان له جماعت المسلمین تنظیم جوړ کړه بیا به کیپټن مسعود عثماني صاحب راځي هغه به تنظیم جوړوي هغې پسې روان شه ورته ویل ځنګل ته لاړ شه د ونو په زیلو باندې چکونه ولګوه هلته مړ شه نو ما ورته ستا مشر خو اول د حدیث مخالفت کړله په کار چې ځنګل ته تللی وې هلته یې ځنګل کې د ونو په زیلو چکونه لګولې وې هلته مړ شوی وې تنظیم یې سره پاره جوړو او بیا دومره د مردار کردار والا خلک دي دا د پسې چې بیا
اشتیاق صاحب د دې دویم امیر دی. دا خبره زره مثال په تور کوم، منه اصل موضوع پاتې کېږي، زه به هغې ته راځم. زمونږ رساله کې دلته هغه یو خط چاپ شوی هم دی او تقریبا د پاکستان په ټولو رسالو کې راغلی و. دی په دا خط کې یو دکاندار سړی دی د کراچۍ، دی وایي زه خو امي سړی وم، دکان ته بدلم 3000 روپۍ به ماهانه تنخوا ما اخسته. ویل بله ورځ د راغلم، مونږ خو د امیر صاحب اطاعت فرض ګڼو، د جماعت المسلمین فرد دی بیان ورکوي. کم خلق چې تا ته وایي فرقه بندۍ شکار شوی، امام ابو حنیفه پرېږدوه، صحابه پرېږدوه، تابعین پرېږدوه، امت پرېږدوه، د دې دور په دغه کس پسې روان شه چې ملام نه دی. ویل زما د کور والا سره جنجال راغی، اما ته وایي سهار په یوه تیاره کې لاړ شه، ماښام په بله تیاره کې راځي، زما خو هم څه حق دی که نه؟ ویل ما ورته زه خو د 3 ورځو 0 روپو نوکر یم، نو که زه تاله د ورځې دغه وخت در کوم بچو ګېډه و به څه ډکو. ویل زمونږ خفګان زیات شول، بل ورځ مو امیر صاحب راوستو د صلح دپاره. نو ویل صلح خو یې راله وکړله، خو ویل امیر صاحب زما په ښځه باندې نظر پرېوتو. ویل زه نه وم خبر، د هغې خپلو کې لینډ جوړ شو، تعلق جوړ شو مخکې. دې وجې محترمو د شریعت چې کوم حدود دي، کوم احکامات دي، دې کې خیر دی. قسم دی که کله مونږ په دې عمل وکړو، په دې کې خوشحالي ده، په دې کې چین دی، په دې کې محبتونه دي. کله که دا مونږ پرېږدو بیا معاشره تباه کېږي، بیا معاشره هلاکېږي، تباهۍ او بربادۍ طرف ته خبره ځي. دی وایي ورځې تېرېدې، بله ورځ راغلم، ویل زما کور کې زما بیبي نشته دی. ویل زه حیران وم بیبي مې چېرته تلې ده؟ ویل بچی مې کور کې همدغسې یوازې دی. بله ورځ راته ویل د جماعت د امیر صاحب د طرف نه کاغذ میلاو شو، ما ته په د کاغذ کې لیکلي دي چې چونکې ستا او ستا د بیبي ژوند او زندګي نه تېرېده، د دې وجې نه امیر صاحب ستا او ستا د بیبي په منځ کې هغه نکاح فسخه کړله، ستاسو نکاح ماته کړله، د ځان نه د بلې نکاح هم وکړه. اوس په اسلام او شریعت کې د نکاح ماتولو د کومه طریقه ده؟ او ویل زما هغه بیبي حامله وه، هغې په ګېډه حمل و، ویل هغه حمل یې ورله ځای کړی و. امیر صاحب نه چې زه خبر شوم، ویل زما په هغه بیبي باندې نکاح تړلې وه. ویل زه عدالت ته لاړم، زه کمزوری وم، زورور خلکو ما پسې راله 3 لک روپۍ راکړې. ما ته ویل چې دا د جماعت د عزت مسله ده، مخکې که عدالت ته لاړې ده ته به نقصان ورسېږي. دی وایي زه خو مجبوره یم، زه خپل اواز اوچتوم تر کوم حده پورې چې کېدی شي د پاکستان مختلفو محنامو ته هغوی دا خط لیکلی. اوس یو طرف ته یو دغسې سړی دی، هغه تا ته د فرقهواریت درس درکوي، بل طرف ته د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله غونته کې انسان دی، یو کس لیکي هغه حالاتو کې لیکلي، چا ورته وینځه هدیه کړه، 6 مهینې د امام ابو حنیفه خدمت کې ده، 6 میاشتې پس واپس زوړ اقا ته واپس شوه. هغه ورنه تپوس کې وایي که امام ابو حنیفه رحمه الله دې څنګه بیا مونتو؟ دا ورته جواب ورکوي ژوند تېره شوله، زندګي تېره شوله، 6 مهینو کې ما کله امام ابو حنیفه رحمه الله نه دی کتلی چې د سترګې اوچتې کړي دي، ما ته یې کتلی زه انسان یم که څه. مقصد د خبرې مې دا دی محترمو، مونږ تاسو صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د هغې لمنه کلکه راونیسو. د امت کې چې کوم ائمه کرام تیر شوي دي، د امت ور باندې اجماع د اتفاق دی، مونږ تاسو د هغوی لمنه کلکه راونیسو. قسم دی دقه خیرخواهۍ لار ده، بس دقه استقامت لار ده. که کله مونږ دا پرېږدو په دې زمانې په چا پسې روانېږو، تباه کېږو. دې وخت کې خو مشکل دا دی، هر یو سړی راپاڅېږي خپل ځان د ابوبکر صدیق نه اوچت ګڼي، د عمر فاروق نه اوچت ګڼي، د عثمان غني نه اوچت ګڼي. دا ما ستاسو په وړاندې حدیث ولوستو، نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي انه من یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا، ما نه وروسته چې تاسو ژوند او زندګي څوک ډېر اختلافات به وګوري. خو فعلیکم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین، الله پیغمبر فرمایل تاسو زما سنت، زما طریقه کلکه ونیسئ، زما د خلفای راشدین او صحابه کرامو طریقه کلکه ونیسئ، دا مه پرېږدئ. دې وخت کې ډېر همدغه سری تفریق راولي. ما خو کلمه د محمد رسول الله ویلې، د عمر مې نه ده ویلې. ما خو کلمه د محمد رسول الله ویلې، د عثمان مې نه ده ویلې. ما ورته نه ملګریا، ته سوچ وکړې د حدیث کې تمسکو بها وعصوا علیها،
زمونږ طلبا ناست دي پوهېږي علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین مونږ وایو مرجع دوه دي زما سنت زما د خلفاء راشدینو سنت هلته د الله پیغمبر په تمسکو بها مونږ وایو ضمیر د تسنیه ورته راجع کول پکارو تمسکو بهما وعظو بهما زمونږ طالبانو یره تمسکو بها دا سنتي ته راجع دی ما سنت باندې لازم اوسه منګولې کلکې ول مونږ دام صحیح نه ده ځکه تمسکو بها علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین ضمیر مرجع قریب ته راجع کیږي او مرجع قریب د خلفاء راشدینو سنت ته بیا وجب کې دا تمسکو بها وعظو علیها سبا ته څوک دا تفریق ونه شي کولی لار بند شي سبا ته چې ما د ابوبکر کلمه نه ده ویلې ما د محمد رسول الله کلمه ویلې ده ما د عمر کلمه نه ده ویلې ما د محمد رسول الله کلمه ویلې ده مونږ ته خبره واضح کړه د ابوبکر په طریقه عمل کول دا د ابو عمر دا د نبی رسول الله په طریقه عمل کول دي د عثمان په سنت باندې عمل کول دا د رسول الله په طریقه باندې عمل کول دي څوک چې د الله د پیغمبر او د ابوبکر په سنت کې دغه په طریقه کې تفریق پیدا کوي دا سړی د دین او بنیاد اسلام بنیاد نه دی سره زه یو مثال تاسو ته وایم د جمعې په ورځ باندې دوه اذان دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې یو اذان کېدو وروسته بیا ګڼه شو عثمان غنی رضی الله عنه په زمانه کې دویم اذان شروع شو اوس ته ورځ دلته څه خلک شته دی هغه نوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم یادوي مونږ ځان ته اهل حدیث ویلو قرآن او حدیث پسې روان ته ورځ هغوی جوماتونو کې دا دویم اذان نه کېږي ورته دا ولې نه کېږي ويرى مونږ په تمسکو بیا مونږ په علیکم بسنتي د نبی صلی الله علیه وسلم سنت ستره باغی باندې عمل کو نو مونږ ول التخذ الله پیغمبر فرمایلی علیکم بسنتي زما سنت یو اذان د جمعې راغی مونږ لبیک وایو تاسو لبیک وایو مخکې الله پیغمبر فرمایل وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین زما د خلفاء راشدین په سنت باندې عمل دیزی کې مونږ اهل سنت والجماعت سلور مذاهب لبیک وایو ادي وجنه پوره دنیا سلور مذاهب په دو اذانونو باندې عمل لې لیکن دا حضرات چراغلا ول الله پیغمبره بسنتي خودي منو خو خلفای راشدین سنت دي بلو ستا سنت منو د ابوبکر سنت در سره نه منو ستا سنت منو د عمر سنت در سره نه منو د عثمان در سره نه منو د علي در سره نه منو رضی الله عنه اجمعین د دې وجنه دې حضرات قدم به قدم د صحابه کرامو سره دښمنی وي تاسو وګورئ د جمعې د دویم اذانون دوه اذان راغله لکه تا ته تکلیف څه دی یو اذان باندې عمل وکړو دویم د پرېښود تاسو لږ وګورئ د علي رضی الله عنه په زمانه کې بیا دوه اذان شوي دي هغوی یو بند کړی نه دی چې دا د نبي رسول زمانه کې نه عثمان د ځان نه ایجاد کړی د معاویه رضی الله عنه په زمانه کې بیا دوه شوي دي هغوی بلکې 1400 کاله د مسلمانانو تعامل په دې راغلی دی امام ابو حنیفه قبول کړی دي امام شافعی قبول کړی دي امام مالک قبول کړی دي امام احمد قبول کړی دي مکه والا قبول کړی دي مدینه والا قبول کړی دي د ټولو دنیا مسلمانانو قبول کړی دي امت کې دا اولنۍ ډله وا چې د صحابه او د رسول الله په منځ کې د تفریق پیدا کولو د پاره دا ناره ولګول مونږ کلمه د محمد رسول الله ویل صحابه امت او دغه وجه تر څو چې صحابه نه منلي رسول الله تر سره رسیدې نشي کله حدیث وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غینه مخکې مونږ راوی وایو انا ابي هريره رضی الله تعالی قال روایت دی ابو هريره نه بیا وایو قال ابو هريره فرمایلی دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تر څو چې تا ابو هريره نه منلې تر څو چې تا ابو بکر نه منلې تر څو چې تا عثمان نه منلې قسم دې تر هغه وخت پورې قال رسول الله جون کې نشي منل بر محترمو د مر تمهید په تورول بل جمله په تفصیل کوم خو دې وخت کې د فرقه بندي او فرقواریت په نوم باندې یو یقین وکا دې وخت کې یو څوک په بدعاتو کې اختوي تبور د تنبیه ورکې فرقواریت یعنی د هر چا خپل خو غره بده وخی کې دین کونډم کوي کړه دین نه خپې کټ کوي کړه دین نه لاس کټ کوي کبه دین پسې لکې لګي کې دین پسې خپې لګي کې دین کې رضان نه اضافه کوي کې دین کې رضان نه کمې کوي بس ته چوپ کینا کته چرته دلته خلق وځي وې دا مولا پر قواریت بیان
د علماو ذمہ داری د ډیوټي ده چې هغه دین بیان کی دین کې څوک کمی زیاتې راولي د بیان کی کم عالم چې بده چپ کیږي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي شیطان نخرج دا ګونګې شیطان دی دغه عالم نه به تبوس کیږي د خبر برل محترم ان شاء الله په دغه موضوع زبل جمعه ته خبره کوم ودلته مستاسو زین کې دومره راوستل چې مونږ ته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فتنو په دور کې د صحابه کرامو لمن لیول دا وی په لار باندې کلک اوسېدل د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تعلیم راکړي د فتنو په دور کې د نجات د لارې اولنۍ طریقه چې موږ د صحابه لمن کلک ونیسو موږ د صحابه طریقه کلک ونیسو موږ دا پرې نه ګدو موږ بر ګمراهۍ نه بچو ان شاء الله العزیز الله دې عمل